دخزونه یریږم دخزونه کمې ښځې دي ټولې ښځې نه بلکې نساء کاسیات داسې ښځې وایي چې کاسیات جامې وي اغوستي کاسیات هغه چاته وایي چې جامې اغوستي خو عاریات بیا هم لګړي ګوره جامې به هم اغوستي او بیا هم بربنډي وایي د دې ښځو د فتنو نه ډېر زیات یریږم او زما څه غم دی دا ښځې به معاشره به خرابه کړي د خلکو ذهن به خراب کړي او اسلام ته به غټ نقصان دا ښځې ورکړي کاسیات عاریات جامې به اغوستي او بیا هم لګړي وي او نبی علیہ السلام فرمایي مائلات ممیلات نه خیرات دې خزو چې مائلات ممیلات چې بلار باندې رواني نور خلکو ته وګوري چې بلار روزي په سړو ته وګوري او ممیلات دا معنا ده چې بلار باندې دې دسي رواني دسي جامې به دسي لباس به دسي برقه به چې خلک بازار ته مایل کوي داسې لباس به اغوندي چې بلار رسول رواني خزو ته وګوري نو خو د دې خزې لباس به دسي چې خلک په زور ځان تراګاږي نبی علیہ السلام دا ډېر خطرناکي خزې او کتاسو په دې خبر نظری نو د دې پردې لپاره خپلې برقه خدا د کوم چې زمونږ دا روایتي برقه ده دا روایتي د ټوپۍ دا برقه ده صحیح برقه ده په دې کې پرده کېږي دا کومې برقې چې نن سبا په دې یونیورسټو کې د کوم د څه ورته ویلې دا به یونیفارم په دې یونیورسټو کې دا کومې جنګې په خپل سر باندې په خپل مخ باندې راځي یا نن سبا د هغې د زمونږ د عامو جنو کوم چلیات کو او دا نقاب چې ورته ویلې کېږي نقاب یا د پیشنی برقه وي نو دا برقې په خپل د ښایست یو جز دی جز دا د ښځې د ډیکوریشن لپاره او د ښځې د ځان د ښایست کولو لپاره د ځان مستقل د هغې حصه ده لهذا په دې کې پرده نه کېږي څوک دا پرده ده او ډېر دلایل له خلک وایي ډېر دلایل له خلک وایي خو نبي علیه السلام فرمایي کومه ښځه چې په لار روانه ده او د نور خلکو توجه ځان ته راجوړوي وایي دا فتنه ده او دا برقې ساتل دا مستقل فتنه دې وجه نه کومې جنکۍ او کومې خویندې چې دا برقې اچوي نو مهرباني وکړئ دا ختمې کوي د دې په وجه باندې موږ په ګناه کې اخته یو ځکه چې د دې برقو په وجه باندې د نوجوانانو دارنګې د سړو هغه نظر او د هغې د وجود ځان ته په خپل باندې سړی راګرځوي دا حرام دي دا ګناه ده په دې کې او که ته له ډېر دلایل وي خلکو له ډېر دلایل خو زما ذهن یې ځکه نه مونږي چې دې حدیث مصداق جوړېږي دا د دې حدیث مصداق جوړېږي چې مائلات ممیلات د خلکو توجه ځان ته راوړي او کوم لباس کدا برقه ده او کدا لوپټه ده او کدا جانې دي تنګې دي او لنډې دي د خلکو توجه ځان ته راګرځول حرام دي مائلات ممیلات او نبی علیہ السلام فرمایي د ویښتو طریقې دی رؤوسهن کاسنمة البخت المائله د هغوی سرونه داسې جوړ کړي داسې دا ویښتې داسې جوړ کړي کاسنمة البخت په شان کې د هغې اوښانو چې هغه بختي اوښان دي د هغوی د اسنمه دا په دې ملا چې دا کوم ګوپ او قب دی دقه شان ښکاري دا ویښته به داسې پولې ښکاري دا لوپټه به داسې د پاسه ښکاره کېږي نبي علیه السلام وایي دا زنانه چې کله پیدا شولې په کومه معاشره کې دغه معاشره به ورانېږي په دې کې به فساد راځي خو پخوا محدثینو به دا حدیث چې وایي نو لږ به حیرانېدل دا به څنګه ښځې وي چې جامې به مغوستې او بیا به بربنډې ښکاري نو شاید په هغه زمانه کې د محدثینو په زمانه کې دا ښځې نه وي ځکه دا جامې نه وي نن سبا یقینا دا وخت دی هغه یو وخت کې یو ځای کې مې تقریر کوو دا شاید په قرآن کلاس یو مشر سپین ږیری زما خواله راغی او ما ته ویل چې یاره مولوي صاحب داسې وکړه چې په دې درس کې دا خبره ډېره زیاته وکړه چې دا جنکۍ دا لنډې لنډې جامې او دا تنګې تنګې جامې نه اچوي او دا ځکه وایم ما چې زه په خپله باندې زمونږ په کور کې وي دا چل وي خپل د کور زنانه مې راوسي دا درس به واوري کور ته وایي نه شم ورتلی کور ته چې کور ته ورځي په کور کې دا لوریانې تاویږي دا انګېندې دي دوی داسې لباس کړی چې زه ورته نه شم کتلی زه په بیټه کې به اوسېږم او یقینا ګورئ که تاسو خیال یې زموږ په لیکونو کې دغه حال دی د خپلې ښځې نه خو د چا پرده نه یا ورته بدې نه ښکاره کېږي خو یقینا په کوم کور کې چې وریره ده یا خورزه ده یا خور ده او د هغې لباس دغه شان یا ډېر تنګ دی او یا ډېر لنډ دی څوک ورته نه شي کتلی یو باذوقه انسان او یو مسلمان سړی نن سبا خپلې خور ته نه شي کتلی ځکه د هغې لباس داسې دی د هغې داسې پاسه داسې ده نو دا کاسیات او عاریات دې ته وایي چې داسې نرۍ جامې دي داسې نرۍ جامې چې هغه دې اغوستي نو په هغې کې ټول بدن ښکاره کېږي او نن سبا ګورې په دې ودونو کې دغه جامې دي او دومره نرۍ جامې دي چې کله کله ورسره سړی ځان دي بل یو کمیس اچوي بیا دومره نرۍ جامې دي په دې بازار کې ملاوېږي دا قسمه جامې اغوستل دا حرامې دي داسې ځکه د دې ښځو په باره کې نبي علیه السلام فرمایي دا ما نه دي لیدلي دا وایي د رسول الله د زمانونو مخکې دا ښځې نه وي دا ډېرې بدبخته ښځې دي دا معاشره ورانوي دا ټول اسلام ته نقصان رسوي او دویم دا چې تنګې دومره دي چې خپل بدن پکې بېل بېل ښکاره کړي داسې تنګې جامې اغوستل چې دا په بدن کې په سهولت باندې نه سي راځي دا اغوستل حرام دي او درېیم نمبر داسې لنډې جامې چې د هغې په وجه باندې د زنانه بدن ښکاره کېږي نو دا حرامې دي
کاسیات عاریات او مائلات میلاد. نبی علیہ السلام فرمایي چې لم يعرفن ريح الجنه، دا خزي او دا خلق دیات وساتي چې لم يعرفن ريح الجنه، دا خزي به د جنت بي مخصوص نه کی، دا خزي جنت ته تل خوري راځي دا خبره ده. نبی علیہ السلام فرمایي ان ريحها لتوجد من مسيره كذا وكذا، د جنت بي به د سلو کالو په مزل کې سره مخصوصي، او دا خزي به د جنت بي مخصوص نه کی. ولې ځکه دې په پردګي راځي کړی دا بے پردگی ډیره کړی دا. او یو خبر دا په اخیره کې او دا چې دا په ځوانۍ کې دا پرده ډیره زیاته فرق کې ځوانۍ کې چې نوجوان دی هغه خپل بدن حفاظت وکړي، او نوجوان زنانه ده چې په دې ځوانۍ کې د شلو کالو د سلويختو کالو په دې مېز کې دا کوم عمر دی، او په دې کې د خپل حیا او د خپل پرده ډیر خیال پکار دی. زمون علمیه دا ده چې کله ښځه د سلويختو کالو نه واوړي عمر نه بیا ځان برخه پیدا کړي، څومره بوډۍ کېږي او بچي وشي د هغې نه بعد برخې پیدا کړي، او چې کله جنۍ وي په هغه وخت کې برخې نه بسروي، او یا چې کله عمر تېر شي نو بیا غوټې غټې جامې کوي. دې وجه کله چې دا تاسو خیال یې که نه که چېرته یو زنانه یو جنۍ د مسلمانه خور ده او هغه غټې غټې جامې کوي، خلک د بوډۍ جامې دي کړي، د بوډۍ جامې دغه جامې په دې ځوانۍ کې پکار دي. او د دې وجه نه چې کله سړی بیا بوډا شي نو په بوډاوالي کې هغه سعدي بابا یو خبره کړله، شعر وایي چې در جوانی توبه کردن شی وی پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرهیزگار. په ځوانۍ کې توبه ایستل د پیغمبرانو طریقه ده، پیغمبرانو په ځوانۍ کې توبه ایستلې وي. او په بوډاتوب کې خو بیا زمري مې په ګوټ کې کېني او ماته نه کوي، زما ته نه خو نشي کولی په هغه ټایم کې بیا په ځوانۍ کې دا پکار دي. هغه تېره ورځې تاسو به مشاهد کتلي وي په دې میډیا باندې دا یوه ډمه د مړه موږ یې اوس نه وایو چې څوک وه، خو د هغې مور وایي چېرته په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې یو پیغام دی خلکو ته ښودلی چې زما لور به سندرې ویلې او ډېره زیاته ګډه شوې ده، نو تاسو مسلمانان داسې وکړئ چې اوس هغه سندرې مه اورئ او هغه ګډېدلو ته مه ګورئ، ځکه زما لور په خوب کې ما له بار بار راځي بار او چې ما ته ډېر تکلیف دی خلکو چې ما ته ګوري زما د اواز ما ته غټ تکلیف دی. نو زه ښځو ته وایم او سړو ته وایم چې زما د لور ته ګورئ مه او د هغې سندرې مه اورئ. دا خو اوس نه کېږي، پښتانه چې کله اوبه د ورخه تېرې شي بیا تلي، دا په دې وخت کې خیال پکار دی. دا علما چې دا محنت کوي د دې مقصد دپاره کوي چې دا خو ژوند نه دی اصل کې که نه، اصل ژوند خو وروسته روان دی. په دې حقیقت باندې موږ ورسېږو، خو دا ډېر لیټ ورسېږو، د مرګ نه بعد بیا رسېږي پې. اصل ژوند د آخرت دی. الله فرمایي وان الدار الاخرة لهي الحیوان، د آخرت دا ژوند او د آخرت دا کور اصل ژوند دا دی. لهذا دنیا کې خیر دی که عمر سخت تېره شي تېره به کړو، نو د آخرت دپاره تیاری پکار دی. د دې سره